ډېر زیاته مننه تورکنجن صاحب. السلام علیکم ګرانو او خوږو اوریدونکو. د اواز دی د ریډیو پاکستان د خارجه او چارو څانګو. زه یم ستاسو کوربه شیراز احمد شیرازي او تاسو اورئ پروګرام ځلانده ستوري چې پروډوسر دی محمد امین بنګش. ګرانو او خوږو اوریدونکو په سلسله ځلانده ستوري کې موږ ستاسو په وړاندې د پښتو ژبې هغه نامتو شاعران، سندرغاړي، پوهان، لوبغاړي او همدغه شان فنکاران ستاسو په وړاندې راولو کوم چې په خپل فیلډ کې د پښتو خدمت کوي، د پښتنو د پرمختګ لپاره خپلې هلې ځلې کوي، همدغه شان د پښتو د پرمختګ لپاره هم کار او زیار کوي. نو په دغه سلسله کې راسره نن په پروګرام کې موجود دی د پښتو ژبې نامتو ګلوکار، نامتو سندرغاړي عظیم خان وطنیار صاحب. هغوی سره به د هغوی ژوند، د هغوی فن او د هغوی شخصیت په متعلق په دې پروګرام کې پوښتنې کوو. د یوونه به د هغوی په خوږ اواز خوږې خوږې سندرې هم اورو. السلام علیکم وطنیار صاحب. وعلیکم السلام. ډیره مننه شیرازي صاحب چې تاسو موږ ته بلنه راکړله. څنګه دی؟ خیر ده؟ ژوند مو څنګه روان دی؟ شکر الحمدلله ښه روان دی او کووډ ډېر سخت کنډیشن چې کوم دی هغه تېر شو او اوس الله شکر دی چې ډېر زیات چې کوم دی هغه ریلیکسیشن میلاو شو نو ژوند طرف ته چې کوم دی هغه دوباره خلک مایله شو او الله لاک له شکر دی په هر حالت کې. جی په خپل خبرونه کوم خبرونه راته د وطنیار څه مطلب وطنیار په وطن نه جی وطن سره خو مینه په کارم ده او کوم شاعر وي یا سنگر وي هغه چې وطن سره مینه ونه کړي نو هغه بیا د هغه شاعرۍ یا د هغه په سندرو کې هغه اثر نه وي. نو زما خو چونکې د وړوکوالي نه دې فیلډ سره ډېر زیات شوق او سټارټ کې به زما دغه سوچ و چې زه د وطن دپاره څه کردار ادا کړم یا څه فیلډ داسې وي چې زه پکې خپل نوم جوړ کړم. نو بس سکول لیول کې به ما نقشې وغیرہ جوړولې او هغې کې به د ګریننس چې ورته وایي که نه هغه به مې پکې کول او وطن هغه خوبصورتي چې کوم ده هغه به ما په هغه نقشو کې جوړوله. نو هغې ټیم نه زما چې کوم دی هغه ډېر زیات وطن سره شوق و. بیا پی ټي وي باندې سپیشلی چې زموږ د پښتو ډرامې کې دی هغه آرټسټان به مونږ کتل او هغې نه چې کوم دی زموږ یو انسپایریشن جوړ شوی. نو بس هغه انسپایریشن چې کوم دی ذهن کې او بیا چې کله دې فیلډ ته رالم نو بس ما وی چې وطن سره مې مینه هم ده او د وطن مینه چې کوم ده هغه په خپل نوم کې په خپل اواز کې شریکول چې کوم دی هغه زما مقصد نو بس په دې وجه زما نوم وطنیار جوړ شو. بالکل وطن سره مینه، محبت لرل، وطن سره مینه کول دا خو زموږ د ایمان حصه ده. پروګرام کې به مخکې دا راته ووایي چې کله پیدا شوئ، بیا چې کوم ابتدایي تعلیم دی هغه هم د چلته نه حاصل کو؟ پیدایش زما 1987 کې شوی دی او زه بیسیکلی زموږ چې کوم بیسیک دی هغه محمد ایجنسي ده، محمد قبیلي سره زموږ تعلق دی او زموږ ډېر ستر جرنلست سلیم صافي زما هغه دی کزن دی، د ترور زوی مې دی او زموږ فخر هم دی. زموږ فیملی چې کوم ده هغه چونکې محمد ایجنسي یو قبایلي علاقه ده او هغه دغه کې بیکورډنس ډېر زیات دي خو هغې نه باوجود هم زموږ فیملی چې کوم ده هغه سټرګل وکړو او هغې نه بعد بیا موږ تعلیم سایډ ته چې کوم دی هغه اپروچ وکړو. نو ابتدایي تعلیم خو زما چې کوم دی په لومخوړ مردان کې شوی دی. بیا هغې نه بعد زما کالج لیول او سکول لیول چې کوم میټریک زما شو هغه ما نوشهره نه وکړو او سره بیا ما یونیورسټي جوین کړله ایرید اګریکلچر یونیورسټي راولپنډي او هغې نه بعد بس ما ایم بي اے وکړله. نو دغه د تعلیمي سیسټم هم ورسره روانه و، سره زما د سندرو شوق هم وخت سره چې کوم دی هغه اضافه به په هغې کې کېدله او فاینلی چې کله زما ایجوکیشن کمپلیټ شو او زه جاب اړخ ته رالم نو بس زما سنګ چې کوم دی هغه نور هم سیوا شو سره. دا راته ووایه دغه پوښتنه مې درنه کوله چې سنګینګ ته مو شوق څنګه راغی چې دې فیلډ ته راغلی؟ سنګینګ دا څه چې څنګه چې تاسو ته ما دې نه وړاندې دا نه وکړو چې پی ټي وي باندې زموږ هغه ټایم کې سندرغاړي هم ډېر کم و، ټول خلک چې کوم دی ټول فیملیز به راغونډ شو هغه پروګرام به یې کتو. په هغې کې بیا زموږ رحیم شاه سنګر و، خیال محمد صاحب و، نو ډېر ښکلي اوازونه الله ورکړي. نو هغه سندرې به وې، دې نه علاوه اردو سانګز به مونږ کول. نو یو ورځ زما زه چې به کله ډسک باندې ناست وم ما به سندره وغیره داسې زمزمه کوله. نو زما ملګري چې کوم دی هغه به زما اورېدل، هغه به ما سره لکه دغه کوو که نه شرکت به پکې کوو. نو یو ورځ داسې چلو شو زموږ چې پرنسپل صاحب و هغه مونږ سره آوټینګ ته لاړو. زموږ چې کوم کلاس و پوره د انجینیرینګ ما فری انجینیرینګ کوو. نو چې بهر لاړو نو هغه پرنسپل صاحب دا وکړو چې تپوس یې وکړو چې چا له څه ورځي که نه څه ملي نغمه وي یا څه هر قسمه سندره وي نو هغه یا شعر و شاعري وي.
نو زما خو دومره همت مخکې نه و کړی چې مطلب د آډینس مخکې لکه داسې پرفارمنس وغیره کول. نو هغه زموږ پرنسپل صاحب ته ووایي چې عظیم خان سندرې کوي او ډېر ښه اواز دی او ټول هلکان ما ته متوجه شو. هغه ټایم کې زما چې کوم د خپې هغه ټایم کې ډېر زیات لکه زه ما یو لرزش غوندې راغله ځکه چې ما پرفارمنس نه و کړی. او بیا مې همت وکړو نو چې ما کله ملي نغمه هغې مخکې وړاندې کړه نو پرنسپل صاحب ما ته وایي چې ستا خو ماشاءالله ډېر ښه اواز دی. او د هغې نه بعد چې کوم دی بیا وایي زه به ریګولر تا په اسمبلی کې راغواړم کله به نعت وي کله به ملي نغمه وي. نو بس هغې نه سیسټم سټارټ شو. بس چې دوه درې ځله ما پرفارمنس وکړو بیا زموږ انول فنکشن رالو نو هغې کې ما ملي نغمه وکړله. نو بس هغې نه بعد بیا پرنسپل صاحب ما ته وایي چې ته مخکې تللی شي ستا اواز کې هم اثر شته دی او کوشش وکړه نو دې فیلډ کې مخکې لاړ شي. نو بس هغه موټیویشنز میلاو شو ما ته بس په دې لاین کې. که په سر کې مې خمار دی شر د یار دی هم په سترګو کې مې ټول اثر د یار دی نه هغه پښتو پرېږدي او نه زمینه بس انجمه سر زما او سر د یار دی. پروګرام کې خو به خبرې کوو خو که زموږ اورېدونکو ته د ریډیو پاکستان دغه اورېدونکو ته په خپل خوږ اواز کې یو ګانا زمزمه کې ډېره مزه کوونکي. جی بالکل څنګه چې وړاندې تاسو ته مې وویل چې د رحیم شاه زما دپاره ډېر زیات انسپایریشن دی. د هغه خوږ اواز چې کوم دی هغه سره زما اواز لږ لږ میچ هم کوي د ځان صفت نه دی پکار सोने पर सुहागा सोने पर सुहागा ना बस मैच कई और कोशिश बहुत कम चाहिए. कुर्बान कुर्बान वली बजड़ा जमा उस दूर दर्द दले है मोहब्बत का खर से दले मोहब्बत का खर से दले वली बाज जमा उस दूर दर्द दले वली बाज जमा उस दूर दर्द दले मोहब्बत का खर से दले मोहब्बत का खर से दले मोहब्बत का खर से डाले मोहब्बत का खर से दले काश की प दुनिया नावे या जुदाई प दुनिया नावे काश की प दुनिया नावे या जुदाई प दुनिया नावे या जुदाई प दुनिया नावे जान बमी वली खपला उरता गुरजवले जान बमी वली खपला उरता गुरजवले मोहब्बत का खर से दले मोहब्बत का खर से दले औ मोहब्बत का खर से डाले मोहब्बत का खर से दले मीना खर सी गिना उल्फाता ज़्लमी पोही गिना उल्फाता मीना खरसी गिना उल्फाता ज़्लमी पोही गिना उल्फाता ज़्लमी पोही गिना उल्फाता माँ बाप हर कीमत पल ज़ाला आखस्तले माँ बाप हर कीमत पल ज़ाला आखस्तले मोहब्बत का खर से दले मोहब्बत का खर से दले औ मोहब्बत का खर से दले मोहब्बत का खर से दले हो हा आहा लारा लारा ला 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 واہ یقیني خبره ده چې ډېر خوند یې وکړو ډېره مزه یې وکړه او امید مې زموږ چې څومره هم اورېدونکي دي د ریډیو پاکستان اورېدونکي دي هغوی به هم د دې ګاڼې نه ډېر خوندونه پورته کړي وي او ډېر زیات به یې نه خوندونه اخیستي وي او ډېره ښایسته ګاڼه وه بیا دومره خوندور اواز چې یقینا هغه وایي نه چې کانو مې رسګلنے والی اواز کړه نو هغه شانې اواز و یقینا چې ډېر زیات خوند یې وکړو وطن یار صاحب دا ته وایي چې لکه موږ کې ګورو که نه د غني خان بابا یو قول هم دی که نه هغوی وایي چې پښتانه چې کوم دي هغوی سندره خو خوښوي خو سندرغاړي نه خوښوي نو تاسو ته په د فلمي طرف نه داسې قسم مسایل خو نه راغلي ځکه زموږ چې څومره هم سنګرز دي هغوی ته اکثر د کور طرف نه ډېر زیاتې ستونزې وي ډېر زیاتې مسایل وي ورته जी बिल्कुल
پښتانه چې کوم دی هغه زیات تر وګوري هغه میوزیک اوري هم او خو میوزیک لکه ایکسټریمیست لیول باندې چې کوم دی هغه لوینګ دي کنه خو بیا چې کله د هغې د فیملی نه څوک داسې مطلب هغه هغې کې ټیلنټ وي او هغه وایي چې یار زه دې هم سنګر جوړ شم یا زه دې هم شاعر جوړ شم نو هغې ته په انیشل لیول کې ډېر زیات پرابلمز وي او هغې وایي چې نه دا خو ښه کار نه دی او دا خو چې کوم د اسلام کې هم لکه دا منع شوي دي او داسې او داسې که نه نو که یو سایډ ته وګوري خپل هغه میوزیک اوري ښه مطلب هغې باندې بنګړی اچوي لکه مطلب هغه ټول سیستم رواني خو چې کله هغه ټیلنټ چې کوم په کور کې راشي هغه حالانکې د هغه ځینې ټایم کې داسې وي چې هغه مایند چې کوم دی هغه پازیټیو وي خو زما خپل لکه زه خبره وکړم نو زه همیشه دپاره زما دا پازیټیو سوچ وي چې زه څه هم کوم د وطن دپاره وکړم زه یو نوم جوړ کړم او هغه بیا د خپل وطن د پښتو سره د خپل وطن د اردو زموږ چې کومه ژبه ده هغې سره یاد کړی شي او د وطن چې کوم دی د هغه پهچان زما د نوم سره وتړلی شي نو دغه کوشش ته خو واقعي فیملی طرف نه ډېر پرابلم ما ته جوړ شوي دي او اوس خو چونکې لږ وخت سره سره چې کوم زه سکرین باندې لږ راځم نو هغې نه لږه زما ډېر پرابلمس چې کوم دي هغه ریزالو شو مطلب د هغې مسلې چې کوم وي چا چې کوم نیګیټیو پوینټ اف ویو هغه ډېر کم شو اکثر ډېر خلک چې کوم دي هغه پازیټیو شو ځکه چې زما هغې زما پرفارمنسز وکتل چې دا خو مطلب پازیټیو طریقه اختیار کړې ده دا داسې نیګیټیو پرفارمنسز نه کوي چې هغې نه د باندې لکه اعتراض داسې وکړی شي لکه مطلب یو ریسپیکټ یو زه ورته وایم چې دا پوینټ دی دا په دې کې نو په دې وجه باندې لکه هغې زیات تر چې کوم دي هغه پازیټیوټي سایډ ته راغله خو که موږ فرض که د سی ډي ماحول وګورو څنګه چې سی ډي یو سیسټم روان شوی او یا د پښتو فلم انډسټري ده نو د هغې زموږ دا ماحول چې کوم دی هغه خلک دا نیګیټیوټي دا زیات تر د دې وجه باندې راغلي دي چې مطلب هغې کې چې کوم زموږ د پښتو چې کوم ثقافت دی نو هغه ډېر نیګیټیو طریقې سره ښودلی شوی دی ایون کې هغې کې زیاتر چې کوم زموږ اکټریسز وي هغه پښتني نه وي خو بیا هم خلک چې کوم دی هغه تنقید کوي پښتنو باندې که نه ژوند کې مې کافره تجربه وشوه نن مې په ژړا کې ځان ته وخندل دا راته ووایي چې تاسو باندې ژوند کې داسې وخت راغلی چې تاسو بس ما دا سینګینګ پرېږدم اوس لکه دومره مجبوره شئ او ډېر دوه درې ځله راغلي خو بس داسې ستا چې کوم نږدې ملګري وي نو هغه تا ته هغه ټایم کې یو سهاره جوړه شي او هغه وایي چې نه همت به نه پیلي او هغه همت هغه جوړ کړی شي نو دغه وخت بالکل راغلی او ډېر مطلب تنقید چې کوم کله سیوا شو په ما باندې نو مطلب داسې نیګیټیو الفاظ زموږ پښتو ژبه کې خو تاسو ته پته ده هغه الفاظ زه نه ادا کوم چې هغه الفاظ چې کوم ته یو ټولنه کې ناست وي او تا ته داسې الفاظ استعمال کړی شي نو یقینا ډېر زیات زړه ته تکلیف میلاویږي نو هغه پوینټس چې کله ما واورېد نو زما ډېر زیات زه ډېر سړټ شوی وم او ما وایي چې یار دا مطلب زه خو مطلب ما چېرته داسې نیګیټیو څه داسې څه کړي نه دي او لکه زما اواز دی زه هغه اواز صرف یوز کوم نو دومره نیګیټیوټي ولې ده که نه نو بیا چې کله ما ملګرو سره ډسکس کړم ما ته وایي اګنور که نه مطلب هغه خلک چې کوم دی هغه یو سایډ ته که او ته خپل چې کوم ته خپله ستا ضمیر مطمئن دی چې ته صحیح روان یې نو هغه خلک چې کوم دی یو سایډ ته که ته خپل میشن چې کوم دی هغه هم کنټینیو وساته ایگزیکټلی دا خبره ده که نه چې لکه په ژوند کې داسې خلک هم چې تاسو هغه موټیویټ کوي داسې خلک هم چې تاسو باندې کې نیګیټیو لګي ګوره تنقید داسې یو شیز دی که نه چې هغه د انسان په کامیابۍ کې تنقید یو ډېر اهم کار کوي که نه که تنقید سره انسان ته حوصله میلاویږي خو تنقید برای تنقید نه دي کول پکار تنقید برای اصلاح کول پکار چې تاسو ورسره اصلاح وشي خو زموږ معاشره کې موږ ګورو چې زیاتره خلک چې کوم دی هغوی د تنقید برای اصلاح په ځای تنقید برای تنقید کوي خیر دا خبرې خو به روانې ماحول ونه غمجن شو که یو بله سندرې طرف ته لاړ شو د ماحول نور ښه سترګو ډېره به ښه وي جی بالکل دا خو یو غمجنه غزل د تاسو ته وړاندې نورې غمجن کوئ ښې زه وړاندې کړم چې کله ماحول جوړ شي که نه د هغې مطابق غزل یا سندره چې کوم دی هغه دغه کول پکار دي نو یقینا چې کوم دی زه به دا غزل به انشاءالله ستاسو خوښ شي قربان پتا مین شم پزان باندې مې اور پورې کا پتا مین شم پزان باندې مې اور پورې کو د ظلم تو په ارمان باندې مې اور پورې کو پتا من شم پزان باندې مې اور پورې کو
د زلمی تو په هر ارمان باندې مې اور پورې کړم په محبت کې ګوره څومره خود غرضه شومه په محبت کې ګوره څومره خود غرضه شومه جانان می واخس په جهان باندې مې اور پورې کړ جانان می واخس په جهان باندې مې اور پورې کړ د زلمی تو په هر ارمان باندې مې اور پورې کړ. واہ جی واہ ډېر زیات خوند یې وکړو ډېر زیاته مزه یې وکړه چې په تا مین شومه په ځان باندې مې اور پورې کړو د زلمیتوب په هر ارمان باندې مې اور پورې کړو هغې امزلو ته ویل دا به کومه وکړه چې هغې امزلو ته ویل زما منه یې وکړه د سترګو رب کې اکبر جان باندې مې اور پورې کړو ډېر په زړه پورې ډېر خوندور غزل و چې بیا ستاسو دومره ښایسته دومره خوندناک اواز وي نو یقینا چې دا غزل مزه یو په دوه شي یو سړی وایي چې دا غزل مې بار بار اورېدی وطنیار صاحب مخکې به خبرې کوو ته راته ووایي که نه چې تاسو دومره سندرې کړې دي دومره غزلې مو ویل دي داسې خاص ایوارډ تاسو ته میلاو شوي وي چې تاسو ورسره حوصله یو په دوه شوي وي تاسو نور هم موټیویټ شوي یئ. جی بالکل ایوارډ زمونږ دلته ایوارډ شو په راولپنډي آرټ کونسل کې او په هغې کې چې کوم دی د مختلف سیمو نه سندرغاړي چې کوم دی هغې ته سلیکشن کېدو او موټیویشنل چې کوم یو ایوارډ و هغې ته میلاوېدو نو هغې کې زما نامه راغلی وه او ما په سټیج باندې پرفارمنس وکړو په هغې کې پښتنو سیمې ډېر خلک ناست وو او بیا ما ته هغې کې ایوارډ میلاو شو پرایډ پرفارمنس چې کوم دی هغې باندې او دین علاوه چې کوم دی بیا زموږ د فاټا کلچرل شو په هغې کې ډېر ستر خلک موجود وو زموږ د قبایلي چې کوم سیمې ډېر هغې کې ایم پي ایز وو ایم این ایز وو جرنلسټ وو پکې که نه ډېر داسې ستر خلک وو چې هغه لکه مطلب هغه خلک پېژني د هغې نامې دي زموږ پښتنو چې کوم زموږ کلتور دی ثقافت دی په هغې کې نو هغې وړاندې زما پرفارمنس وشو زموږ ستر سندرغاړی کرن خان هم په هغې کې ناست و د هغه مخامخ چې ما پرفارمنس وکړو نو ډېر زیات زه خوشحاله وم او بیا چې په کومه طریقې سره زما هغې لکه زه سټیج ته وبللم نو دا زما لپاره ډېره یو انکریجمنټ او د خوشحالۍ خبره وه نو بس موټیویشن همدغه وي بیا پېښور زلمي د اړخه چې کوم دی زما اواز زما هغوی سلیکټ کړو او ډېر زیات زه اپریشیټ کړم هغې چې ستا خو ډېر ښه اواز دی او ما هغې سره خپل آډیو څوم چې کوم دی هغه شیر کړو په مسنجر باندې جاوید افریدي صاحب سره نو هغې ما ته ډېر ښه ریسپانس راکړو او ما ته وایي چې دا خو ما ته په وټساپ راولېږه چې په وټساپ مو راولېږله نو هغې بیا پې ښه ښایسته شان د کرکټ ویډیو جوړه کړله او هغه افیشیل سانګز جوړ شو د هغې نو بس دغه زما دپاره موټیویشن ځکه چې انټرنیشنل ټیم دی د پېښور سیمې سره تعلق لرونکی ټیم دی او خلک چې کوم دی په هغې کې نه صرف د پېښور پښتانه نه صرف پکې د خیبر پښتونخوا پښتانه بلکې د افغانستان سره تعلق لرونکي پښتانه هم هغه چې کوم دی ډېر زیات غټ سپورټرز دي نو هغې چې کله زما هغه سونګ هلته نه لانچ شو نو هغه زما دپاره ډېره ده خوشحالۍ خبره وه چې یار پېښور زلمي زما سونګ لانچ کړو ډېر زیات ما کې انرژي راغلی وه او چا خبره بنګړه مې نه وه اچولې خو نور لکه مطلب ډېر غټ موټیویشن و ما ته نو وایي که نه په مخ دې خال داسې ښکارېږي لکه چې پیو ته لونګ پرېوتې وینه او خوله یې د وینو ډکه راوړه جنۍ په یار پسې بنګړي خوړلې دي نه ګانې خو تاسو ومه کړي دي غزلې ومه کړي دي څه ټپې شان کړي دي که نه په خپل لایف کې شروع کې خو چونکې زموږ ټپې چې د پښتنو ثقافت چې کوم دی هغه ډېر زیات څرګندوي که نه نو زه خو چونکې دلته په اسلام آباد کې وم نو ما ټپو سره لږ هغه شروع کې زما پښتو سونګز چې کوم دی ما به ډېر کم دغه کول که نه نو ټپو سره زما دغه نه خو بیا چې کله ما پښتو دغه کې زما دلچسپي نور هم سیوا شوله او زه پوه شم چې پښتو خو ډېره خوږه لکه د هغې موسیقي خوږه وي او ډېر زر ته غورځېږي او ټپې بیا د هغې خپل انداز و که نه نو هر مختلف طرزونو کې ټپې رالي نو اوس زما پلان دی چې زه ټپې ریکارډ کړم
او لا فلحال زما چې کوم داسې ریکارډینګ نه دی شوی خو زما پلان دی ان شاء الله ډویټ سونګ یا به ستاره یونس صحیح او یا به دلراج سره چې کم زموږ مشهوري سندرغاړي دي زه ډویټ سونګ دغه به کوم ټاپي به کوم دا ته وایي چې اوس په څومره سندرې مو کړې دي څومره البم سره شوي دي چونکې زه زما چې کوم خپل سوچ دی زه لکه البم سایټ ته زه نه یم تللی زه یم چې زه لکه زه یو سونګ کوم هغې باندې پراپر زه سټوري بورډ کوم او هغې ویډیو زه ریلیز کوم لکه داسې دې نه مخکې ما مور باندې مور پلار یو میسج و هغې کې د مور او پلار زړه هسې مه دردوئ نو په هغې کې ما نوشاباز هم ډېر سینیر آرټسټ را هغه پکې ما کاسټ کړی و او د مور کرکټر یې ادا کړی و هغې کې لکه مطلب هغه میسج و چې څه کوي هغه بری وي څنګه چې کوم لکه مونږ مور او پلار سره کوم اټیچیوډ شروع کړي مکافات عمل وي هغه بیا چې کله هغه غټ شي د هغه بچي شي نو بیا هغه هماغه سره هماغه شان برتاو کېږي نو دا ما هغه میسج ورکړی په هغه خپل سونګ کې دغه سره لږ زمزمه کې زموږ یو اورېدونکي ته لږ د مذهب وکړي بالکل زه درته هغه وړاندې کوم خو دې ټایم کې زما شوق دې ټایم کې غزل ته شوی دی قربان غزل خو چې غزل چې کله شي نو بیا خو دا سړي هغه ماحول نور هم خوندور شي او هغه ته کوم داسې غونډه کېږي چې الله خو د ټولو پښتونخوا غزل کړي موږ وایو چې بس د پښتونخوا هم غزل شو د ماحول زموږ هم غزل شي بالکل اسرار صاحب غزل دی قربان او ډېر مشهور غزل دی ان شاء الله تاسو به اورېدلی وي د ډېر غټ د اسرار صاحب چې کوم کتاب دی زیړ مازدیګرۍ په پېښور کې دی یو وخت چې دغه کتاب ما حفظ کړی و ډېر خوږ شاعر دی او ډېره خوږه شاعري ده د هغه تاسو به دا منئ زما تعلق چې کوم دی هغه د بټګرام سیمې سره دی او د بټګرام په سیمه باندې داسې قسمه د کتابونو غټ دوکانونه نشته زه د پښتو بکس والي او بیا ابتباد منصر من د نزدیک نو هلته کې چونکې پښتانه زیاته نشته هلته کې هندکو سپیکر زیات دي نو زه سوات ته تللی وم او سوات نه ما د کتاب راوړی منګوي بازار نه چې ژر مازدیګرۍ په پېښور کې دی نو قربان د هغه زما اورېدونکو ته وړاندې کوي اشنا چې په واده دې اعتبارو کم کنا حیران یم چې بیا دې انتظارو کم کنا حیران یم چې بیا دې انتظارو کم کنا اشنا چې په واده دې اعتبارو کم کنا حیران یم چې بیا دې انتظار کم کنا حیران یم چې بیا دې انتظار کم کنا اغیار راته وی چې اشنا بدنن راشي 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 باور پدې خبره د غیار کم کنا حیران یم چې بیا دې انتظار کم کنا حیران یم چې بیا دې انتظار کم کنا ایوخ کو اسویلو سو سلگو دارمانونو 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 خندا بدر نهم چریوارو کم کنا حیران یم چې بیا دې انتظار کم کنا حیران یم چې بیا دې انتظار کم کنا اسرار هر دیدن دې زیاتوي د زړه غمونه اسرار هر دیدن دې زیاتوي د زړه غمونه اسرار هر دیدن دې زیاتوي د زړه غمونه
اسرارا هر دیدن دی زیاتوی دزړه غمونه حیران یم چې بیا دیدن د یارو کم کنا حیران یم چې بیا د انتظار کم کنا حیران یم چې بیا د انتظار کم کنا حیران یم چې بیا د انتظار کم کنا واہ جی واہ زبردست اشنا چې په واده دی اعتبار کم کنا حیران یم چې بیا دی انتظار کم کنا د اسرار اتل سے غزلو چې کوم تاسو د عظیم خان وطن یار په خوږ اواز باندې اورېدو یقینا چې ډېر زیات خوند یې وکړو ډېر زیاته مزه یې وکړه چې دومره خوندور غزل د دومره ښایسته اواز لرونکي سنګر په اواز باندې تاسو واورېدو وطن یار صاحب یقینا چې د خوشحالۍ خبرې چې دومره عظیم شاعرانو چې کومې غزلې دي هغه سړی زمزمه کړي بیا اورېدونکو نه خوند واخلي نو دا ته ووایه چې تاسو تر دې وخته پورې د کومو شاعرانو غزلې چې کوم دي هغه اورېدې دي زیاتره خو چې کوم دی زما چونکې زه شاعري ګورم خو هغه مطلب مشهور سندرغاړی وي یا نوی سندرغاړی سوري شاعر وي یا نوی وي خو کمال چې کوم دی هغه په کار دی په شاعرۍ کې چې مطلب دا دی چې صرف دا خو نه ځینې داسې زموږ شاعران دي چې هغې هغه شان نامې نه دي موندلي خو د هغې شاعري چې کوم ده هغه یو خپل کمال لري که نه نو په دې وجه باندې زه دا نه ګورم چې مطلب دا شاعر چې کوم دی هغه دې صرف نوم لري د هغه شاعري چې کوم ده مین پوینټ لري نو شته دی داسې شاعران چې هغې نامتو شاعران هم دي اباسم یوسفزی دی داسې او څنګه چې تاسو ته ما وړاندې اسرار اتل صاحب چې کوم دی تاسو ته ما غزل وړاندې کړو نو دغه شانتې ګنګناوو د دې نه علاوه نصیر اثر صاحب دی او شمشاد علي شمشاد صاحب دی هغې نه علاوه عجیم حیدر صاحب دی ټول زیاتر مسافران دي پکې او دردمن خټک صاحب دی اسماعیل احساس صاحب دی اندیش وزیر صاحب دی توفیق حیدر صاحب دی ټول زیاتر دي داسې مصطفی تنها صاحب دی نو ډېر شاعران دي او زه اوس کم نامې علامه خیران خټک صاحب دی او همایون همدرد صاحب اوس وفات شوی دی د هغه هم کلام کړی نو ډېر داسې شاعران دي چې شکر الحمدلله چې په ما باندې اعتبار وکړو او په ما باندې غزل ریکارډ کړو ډېر زیاته مننه یقینا چې دغه شاعران هم ډېر عظیم شاعر د کوم شاعرانو ذکر وکړو باید چې دغه شاعرانو غزلې وویلی شي او پښتانه چې ګوندي هغوی ته خوندونه والي ځکه چې موږ غواړو چې په پښتني خاوره باندې مینه عام شي په پښتني خاوره باندې دغه موسیقي عام شي ځکه چې پښتنو ډېر غمونه ډېر دردونه وکتل عظیم صاحب زموږ وخت ډېر زیات کم پاتې دی که یو بله سندره وي یا غزل موږ ته په اخره کې وړاندې کړو ډېره مزه به وکړي جی بالکل مور باره کې تاسو هغه کړی زه به یو دوه لاینونه تاسو ته وړاندې کړم ګرانې دي خو ماته چې اسانې دي دا مې د مور جانې دعاګانې دي هی دا مې د مور جانې دعاګانې دي ګرانې دي خو ماته چې اسانې دي دا مې د مور جانې دعاګانې دي هی دا مې د مور جانې دعاګانې دي څوک چې د مور پلار نافرماني کوي 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 تل یې شپې او ورځې پریشانې دي دا مې د مور جانې دعاګانې دي هی دا مې د مور جانې دعاګانې دي ګرانې دي خو ماته چې اسانې دي دا مې د مور جانې دعاګانې دي دا مې د
مور جانې دعاګانې دې. واه چې ډېر زیات بالکل د مور مینه د مور دعاګانې چې کوم دي خو په هر وخت موږ سره وي ځکه خو وایي چې د مور د خپور د لاندې جنت دی او په کار ده چې د مور او پلار خدمت وشي. موږ هم دغه هیله لرو زموږ څومره اورېدونکي دي هغوی به د مور او پلار خدمت کوي. اعظم خان صاحب په اخره کې به څه پیغام ورکول غواړئ پښتنو ته زموږ پښتنو اورېدونکو ته دا مهال تاسو په افغانستان کې هم زموږ چې کوم اورېدونکي دي هغوی پاکستان کې هم اوري څه پیغام ورکول غواړئ هغوی ته؟ پیغام خدا دی چې څنګه چې دا کلام ما وړاندې کو زما زیاتر فوکس چې کوم دی هغه په د مور پلار چې کوم دی هغه خدمت دی. نو مور پلار چې کوم داسې هستیان وي چې هغې خپل ټول ژوند د خپلو بچو دپاره تېر کړی وي، هغې ډېر سخت تېرې کړې وي، هغې خپلې بیمارۍ ته نه دي کتلي، خپل مشکلاتو ته نه دي کتلي، خو د خپل بچو د رزق دپاره هغې شپه ورځ یو کړي وي. نو بیا چې کله هغې داسې سټیج ته ورسي چې هغه چې کوم مطلب بوډاپې سټیج ته ورسي، هغه بزرګان شي، هغه ټیم کې هغې ته د خپلو بچو د خدمت ضرورت وي، د هغې د ښې ژبې ضرورت وي، د هغه د اخلاقو ضرورت وي. نو چې کله هغه بچي چې کوم دی هغه واده وکړي، بیا د هغې وایفز چې کوم ده زیاتر داسې وي چې لکه د خواښې انګور دا کهاني به تاسو اورېدلې وي. نو هغې چې کوم دی هغه په هغه توګه باندې د هغه مور خیال نه ساتي. نو ځینې ټیم کې هغه چې کوم دی هغه زامن چې کوم دی په لمسونو کې راشي د ښځو او هغه دغه مور هغه پلار چې کوم هغه کوم څومره قربانیانې دي هغه یو سایډ ته کړي. نو هغه وخت را یاد کوي کوم ټایم چې کوم دی تاسو دپاره هغه مور او پلار هغه ورځې شپې یوې کړې وي، خپله ځواني تاسو دپاره سپینډ کړې وي. نو هغه څوک یری نو زما خیال دی هغه چې کوم دی هغه به ډېر زیات هغه کمتر انسان وي. بالکل جی ستا د نازونو اداګانو لوګې ستا د وړې وړې خندا به وشم د ژوند نه ځکه مزې اخلمه چې زه شوتل نه یم چې بیا به وشم. ګرانو اورېدونکو چېرته چې خال اوسئ آباد اوسئ خوشحاله اوسئ. دا و زموږ نننی پروګرام ځلانده ستوري چې پروډیوسر وي محمد امین بنګش او تکنیکي مرستیالو فرحان علي. ګرانو اورېدونکو په راروانه جمعه به یو بل پروګرام سره یو بل مېلمه سره ستاسو په خدمت کې یو ځلې بیا حاضرېږو. اوس په تاسو اورئ د دري زبان پروګرام آواز دوست.